السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جندول سهار له پاڼې اړخه موږ ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. نن داسې شخصیت سره ناست یم چې هغه د سوشل میډیا سوپر سټار دی. یوازې پښتونخوا کې نه چې په عالم دنیا کې څومره پښتانه هم دي نو هغه پیژني چې نوم یې دی یوسف جان. موږ ورته ډېر مینې نه که لوی دی که واړه دي موږ ورته یوسف جان لاله وایو ځکه چې هغه کار یوسف جان لاله خبره د تولې کار دی. نو راځو د هغې په ژوند باره کې د هغه نه یو څو تپوسونه کوو چې دا د سوشل میډیا ته څنګه په څه طریقه باندې راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني خوشحاله اوسئ. یوسف جان لاله دا راته ووایه چې تاسو سوشل میډیا ته په کوم وخت کې راغلی؟ کله چې موږ آغاز وکړو نو هغه وخت سوشل میډیا نه وه یا داسې نه وه لکه څنګه چې اوس ده. دا د 2005 خبره ده. په 2005 کې همدغه ریډیو او ټي وي د موږ خو د ریډیو د زمانې او د ټي وي د زمانې خلک بیا د هغې نه پس څو کاله پس بیا سوشل میډیا راغله او خوره شو. اوس خو یې رنګ ډېر جدا دی او زوروره هم ده او باقاعده د دې استعمال هم زیات شو. نو ځکه دا ووایم چې یاره دې ته راتګ دپاره ما ته خو څه یاد نه دي خو دونه یاد دي چې د 2011 نه پس زما اکثر پروګرامونه بیا په سوشل میډیا راتلل یا 12 سمثینګ. نو بس هغې نه دا سلسله شروع شوه. اوس خو دا یو ډېر قوي پیلر به ورته ووایم څنګه چې ټي وي ریډیو د هغې نه زیات د سوشل میډیا او د ابلاغ مختلف ذرایع دي ستا د خبر رسولو دپاره دا استعمالیږي. باید دا چې ښه استعمال شي. بس ماشاءالله تاسو پکې غالبا کافي وخت تېر کړی دی. د خلکو په زړونو کې هم ډېر کافي ځای پیدا کړی ځان له. سردار ته ووایه تاسو دا سوچ څنګه وکړو چې یاره د غریب ولس خدمت دې وکړی شي؟ دا موږ چې په ښه بدپي شو نو موږ دماکې کتلې وې او ما ته اوس هم یاد شي چې ما اولنی چې کوم لاش ما کتلی نو هغه یو ځای کې په دې نشترحال کې یو پروګرام و او څه نمایش شانتې و نه چې زه لاړم نو هغه وخت کې د افغانستان هغه وار روان و نو هغه ځای کې د زموږ د افغانیانو ورونه دا لاشونه مو ولیدل او زه ډېر زیات خفه شوم. او د هغې نه پس بیا یو لهر بیا په خیبر پښتونخوا راغی او بیا مسلسل بمونه موږ چې رالو نو لازمي خبره ده ته بیا د خپلو حالاتو نه متاثرېږي که نه. نه مطلب دا چې غیر چاپېره جنازې وي نو ته خو پکې لطیفې نه شي ویلی که نه. نو ستا ټپه به هم د جړا وي او د انګولا به وي نو موږ متاثر شو. او بیا د وخت ضرورت هم ده چې ستا مایک او ستا کیمره دی په داسې ځای کې استعمال شي چې ستا د خاورې دا خلکو چې کوم ځپلي شوي دي په دهشتګردۍ کې په بدامنۍ کې او هغوی مړي لیدلي د خپلو بچیانو د خپلو والدینو نو ولې نه چې د هغې غم دې پې کم کړی شي. موږ چې رالو خلکو پې ډېر اعتراضات هم کول وي دا شی اصل کې خلکو ته قابل قبول چې ته به چا کور ته لاړو تا او بیبي ته ویې راغه بچي نو خلک به ته غم را تازه کوي. نو ما ته غم نه را تازه کوي. مې دا تعالی احساس درکولی چې د بچي حیثیت وي په یو کور کې او کله چې هغه بچی نی نو بیا مور ته کم تکلیفي مور بیا د چمخ د خان کور کې وینځ شي هغه مور چې هغه د کور ملکه وي نو د یو بچی د شهادت سره دغه مور حیثیت څنګه بدل شي. نو بس یوسف یو دا نه به دا موږ خدای پاکه کار واغېسته او شکر الحمدلله اوس په دې قافله کې خو ډېر خلک شامل دي. رب دې وکړي چې هغوی ته هم د اخلاص نصیب شي چې په صحیح معنو کې د خپلې خاورې خدمت وکړي. جناب یوسف جان دا راته ووایه چې تاسو ته په کوم وخت کې داسې پروګرام چې تاسو ته ډېر زیات درد میلاو شوی ډېر زیات تکلیف درته پکې میلاو شوی هغه کوم پروګرام و کوم وخت و؟ دا سوال چې ما نه کله هم شوی دی ما همدا یو جواب ورکړی چې زه تاسو له نن درکوم چې د هرې جنازې خوند یو شان دي. دا د کفن دا رنګ چې سپینې که نه نو د هر ځای کې یو شان دي. درد چې په دې سیمه چېرته هم پروت وي هغه هم یو شان سړي له زور ورکوي. نو زما نه دی خیال چې زه به په یو ځای کې ډېر خراب شم. زه په هر ځای کې چې زه کیمره کولو کوم ما دپاره هر درد نوی درد دی او ما زوري داسې زه نشم ویلی چې په کوم ځای کې مې تکلیف زیات وي. بس چې چېرته هم د خپل بچي جنازه ما ته ښکاري ما ته هلته کې درد محسوسېږي. او سر دا راته تاسو خبرواچ پروګرامونه ډېر زیات کړي غالبا 470 نایباو مونږ کتلي دي. دا ته ووایه چې لکه هغې ټول بې تولې کارونه به کم کوز به پکې تولي نور به ټول بې تولي وو. داسې په کوم کار تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي چې دا کار شکر دی چې بند شو؟
یاره داسې خو لا تعداد دي مطلب موږ هر سیز ته لاس واچو هر یو سیز ته کمل وټو کسخه غوښې وي پسخه تیلو یا دغه شانتې سمګلینګ او دغه شانتې کرپشن په مختلفو دغه سیزونو باندې نو په هر یو پروګرام کې چې به موږ د ولس د شعور دپاره څه منډه ترړه کوله زه پرې خوشحالېدم نو که ته وایې چې په یو خاص چوکاټ کې ته ما فټ کړې او ما ته ووایې نو بیا به زه لږ شانده ویم چې د بېحیایۍ او د اوریانۍ خلاف چې کوم موږ جنګ کړی په هغې لږ دغه نور نه لږ شان زیات په دې خوشحاله یم ځکه چې دغه هڅه چې وکړه نه دا د نوي نسل د بچ کېدو دپاره یو کوشش ګوره نن سبا ته ګوره چې د اخترونه شي که نه ضلعي انتظامي په دفعه 144 ولګي په ټوپک او تماچو د ټوپک او تماچو په عامګولو کې د کوم څیز تاسو ته په ښه پته لګي چې هغې کې د پښتو فلمونو د دغه ډېر لوی کردار او بل ستا په قام کې چې کله بېحیایي راشي که نه نو ستا قام چې دی نه اب مغلوب شي اب غلام شي ما په خیال کې دغه وخت زه لږ زیات خوشحالي محسوسوم چې کوشش مې دا چې د خپلې معاشرې نه دا چې کومه فحاشي ده اوریاني دا ډمتوب دی چې دغه له زه بند ورکړم نو په دې لږ شان زیات خوشحالېږم باقي خو زه په هر یو څیز خوشحاله یم چې کوم موږ هڅه کړې ده کوشش مو کړی دی او چېرته هم داسې ناولې شوي دي او د هغې د بندیز دپاره موږ اواز اوچت کړی دی اذان مو رسولی دی زه پرې خوشحاله شوی ډېره شکریا ډېره زیاته مننه الله ماته قدرمنګ الله م ژوندي راته لره سردار ته ووایه چې ستاسو په رنګه باندې چې تاسو کوم قدم چوت کړی هغه خدمت موږ هم کوو ډېر ملګري نور هم کوي هغه ملګرو ته څه میسج ورکړي نن سبا سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې شروع دي چې لکه مطلب د ډېر غریبانو کار به کېدو یو کس دوه پکې خبرې کړي دي هغو ته هغه تعاون اوس د هغوی سره نه کېږي د سوشل میډیا دې خلکو ته څه میسج ورکړي چېره ګوره سوشل میډیا که زه یم یو وخته نعمت هم دی بدقسمتۍ نه پسې ځینو کې دا زحمت شو او زحمت زیات شو د هغې غټه وجه څه ده مایک یو تقدس دی دا یو امانت دی دا تا چې ما ته ونیو زما نه زیات پکار چې تا سره علم زیات وي ځکه چې ته د علم خاوند شي ته به بیا علم اړخ ته زور کې چې ته بې تعلیمې ستا جهل وي ته ناپوه نو ستا د مایک نه به کله هم د علم خبره نه راځي نو یو خو هغې ته دا خاص ته چې کوم سړی د مایک راوچتوي هغه د تعلیم هم ترلاسه کړي پوهې هم ترلاسه کړي د خپل علماء کرامو سره د ناستو کې د خپل په اوجو کې د ناستو مشرانو سره د ناستو کې تعلیم د ډېر ترلاسه پوهې ترلاسه کې د شریعت نه ځان خبر کې د دود دستور نه ځان خبر کې د خپل روایاتو نه ځان خبر کې وګرځئ کله هم چې یو خبره کوي نو هغه په یو داسې چوکاټ کې کوي چې د بل سړي ته په تکلیف ونه رسي بل مسلک پسې په خبرونه شي بل چې د قام پسې خبرونه شي د چا جبه وینو ول پسې خبرونه شي د چا پکې زړه د زړه آزار نشي کوشش وکړئ چې د دې نه مثبت کار والے د پوهې کار ته والے د علم د رڼا کار والے د علم د خورېدو کار ته والے موږ خو اسیم په تیرو کې پرتو د بدامنۍ سره مخ سم ورسو پښتنو چې ته ونې لیده نو کو دا ما تاسو لاس ته درغې نو کوشش دا وکړئ چې د دې نه امن تصویر جوړ کړئ د محبت تصویر ته جوړ کړئ یو بل باندې الزام ملګوي په یو بل تور ملګوي کوشش ته وکړئ من زه په لیدلي خلک یو من ښکلي ژوند ترلاسه کول غواړو مایک نه تاسو د ښکلي ژوند داسې تکل وکړئ چې هر سړی پکې ښکلي ژوند تېر کړي ښه سره کو یو تپوس تاسو نه یو کوم ستاسو تعلیم باره کې چې تاسو څومره تعلیم کړی دی ما په 1998 کې ما LLB کړو بیا مې 2 کاله وکالت کړو او وکالت بیا ما پرېښوده چې د کچرو چې کوم مولا و نو هغه بیا ماله استخاره وکړه هغه ما ته وایي چې یوسف جانه استخاره دا وایي چې ته وکالت پرېږدې بیا ما وکالت پرېښوده بیا ما مختلفې مزدورۍ وکړې بلحاشي مزدورۍ مې وکړې او بیا ما په پښتو کې ماسټر وکړو بیا ما په اسلامیات کې ماسټر وکړو بیا ما جرنالیزم وکړو او ورسره زما د ریډیو او د ټي وي دغه هلې ځلې به هم روانې وي نو اوس هم زه وایم چې تعلیم دومره اثر خو نه لري ستا د مور پلار تربیت چې کله زورور نشي نو الله که ته د PhD ډاکټر هم شې نو ستا خبره بې تولې به ګرځي دا راته ووایه سره چې نن سبا څه مصروفیات دي ستاسو د چم د لیوني هوکار همدغه چې د پردو غمونو سره به ګرځي همغه د کلي ریګ به روچتی او په خپل سر به یې بادوي بس همغه قافلې دي همغه منډې دي همغه چغې سورې دي همغه په دې خاوره چېرته درد راټوکېږي ځان رسو نو څه نوې خبره نشته همغه دا کوشش مو دا دی چې د خاورې هغه چې کوم د مظلوم سره د ودرېدو د کمزوري سره د درېدو او د ظالم خلاف د اواز د پورته کولو چې کوم هڅه ده هغه همغه شان روانه ده
سره مونږ خو ستاسو په نقش قدم باندې در روانو ستاسو شاګردان مو ورته ووایو لکه چې د ډېر وخت هم ستاسو د دیدن انتظار کوو هغه هم الحمدلله نه د خدای پاک ډېر لاک شکر چې هغه پوره شو نو هغه ستاسو په نقش قدم در روان هماغه شان خدمت مونږ هم کوو نو زموږ د مینوالو تاسو په دې باره کې څه ووایئ مننه الله دې خوشحاله که جندول سحر ستاسو چینل تاسو په دې باندې د خپل علاقو خدمت کوي د هغې په اواز اوچتوي خدای تاسو له وس ته توفیق درکړي چې د خپل کلي غریبانانو ښاغلو د هر هغه سړي په اواز اوچت کې چې کوم په تکلیف کې دی یا په صافت کې دی یا په یو ازمیخ کې دی او تاسو دغه اواز اوچت کې اعلی چارواکو ته کېدی د وخت زورورو ته کېدی نو زما په خیال چې ډېر لوی خدمت په هم وشي زما خو یقین دا دی که چېرې په صدق سره او په اخلاص سره د دې مایک نه کار واخلي نو توره دومره کار نه کوي توپه دومره کار نه کوي پېښ وي دا مایک چې څومره لرې پورې ستا اواز رسي څومره لرې پورې د اواز غورځنګ لري نه بر سره نه لري نو زه خو ستاسو جندول او د دیر خوشه علاقو ته هم دا وایم چې تاسو کوم خدمت کوئ تاسو سره دې ودرېږي انشاءالله سره جولای نه وروسته به تاسو له موږ دعوت درکوو انشاءالله تاسو به راځئ انشاءالله ضرور دا به زما خوش نصیبي انشاءالله دا و زموږ مشر د سوشل میډیا سوپر سټار یوسف جان چې هغه ژوند باره کې هغه تاسو خبرې واورېدې نو د هغه د ژوند او د دیدار او د ملاقات زموږ خواهش هم و هغه خو د ارمان خدای پاک پوره کړو د بل پروګرام هم پورې خپل رول ورکړي اجازه د لوی الله فاما